بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو او ګرانو اوریدونکو یو وار بیا ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دا سنو پښتونخوا سنو اف ام د ریډیو نیټورک دی چې کوم تاسو د فیسبوک د لارې ګوري او سره اوري هم او د ریډیو د لارې په اف ام 96 and 89.4 ډبل فریکوئنسیز او یو आवाज باندې دغه आवाज دغه خبرونه چې کوم تاسو را سره اوري. الله دې کی چې د ژوند په هر سټیج باندې تاسو په هر ځای کې روغ یې جوړ یې خوشحاله یې او تندرست یې. سنو پښتونخوا سنو اف ام ریډیو نیټورک دغه خبرونه چې کوم تاسو لپاره د هر زیارت په ورځ او د جمعې په شپه باندې وړاندې کیږي د فیسبوک د لارې هم تاسو لایف دغه خبرونه ګورئ او سره زمونږ چې کوم اف ام ریډیو دی په هغې باندې هم تاسو زمونږ دغه پروګرام چې کوم دی اوري. په دې کې موږ سره زمونږ د ټولو په شریکه باندې ډېر خوږ ماما سید رحمان شینو ماما چې کوم دی په دې پروګرام کې ناست وي او سره زمونږ کله ناکله یو مېلمه هم راشي. هغه مېلمه هم زمونږ د دې معاشرې عکاسي کوي یا د دې معاشرې نه یو داسې کرکټري چې هغه په مونږ کې موجود وي، کله ناکله مونږ له ګټه راکوي، کله ناکله د معاشرې له کوم د نقصان ورکوي، همغه کرکټر مونږ سټوډیو ته راغواړو او هغه سره خبرې اترې کوو. همغه سلسله ده، همغه طریقه کار به وي، همغه پروګرام دی د خیبر جانان. او نن به پکې چې کوم زمونږ مېلمه دی چونکې هغه سره مونږ رابطه کیو، هغه مونږ له ټایم راکړی و چې راځم به، خو فلحال زمونږ له سټوډیو ته نه رارسېدل. چې کله هغه مېلمه راورسېږي هغه کم کرکټر دی، نن به په کم د معاشرې په کم کرکټر یا په کم اړخ باندې مونږ خبره اتره کوو د خیر سره. چې کله کرکټر مونږ ته راورسېږي بیا به تاسو سره مونږ خبرې کوو. نور به باقي مونږ خبرې اترې کوو په لایټ موډ کې، ګپ شپ به هم لګو چونکې زموږ د پروګرام هغه نوعیت داسې دی چې په دې کې مونږ ګپ شپ هم لګو او سره یو نه یو موضوع چې کوم د پای باندې خبرې اترې کوو. خیبر جنان پروګرام دی، زمونږ حجره ده، دغه بنډار دی، دغه کې به راسره تاسو برخه اخلئ، دغه کې به تاسو شاملېږئ او دا به تاسو په خپل ښایسته میسیجز باندې او په ښایسته کالز باندې چې کوم دی دا پروګرام خسته کوئ میم. او د دې پروګرام چې کوم مقصد دی هغه مقصد به راسره پوره کوئ. نن به موږ خبره اتره کوو چې د معاشرې کې دروغ چې کوم دی د دې څومره لوی نقصاني شخصي نقصان یو ځان نه چې کوم کس دی هغه ته څومره نقصاني او اجتماعي نقصان، معاشرې ته نقصان، خاندان ته نقصان، کورنۍ ته نقصان، په دغې باندې به خبره اتره کوم. تاسو هم پکې راسره برخه اخلئ. داسې به څوک وي په دې معاشره کې چې هغه وایي چې ما له دروغو نه ګټه کړې ده او ما دروغ ویل او ما چې کوم دی ما پکې ګټه کړې، ما پکې تاوان نه دی کړی. نو که داسې څوک دي ادم رامخامخ شي، ادم کال وکړي، خبرې اترې به د خیره سره کوو. تاسو به راسره پروګرام کې برخه اخلئ. که چېرې تاسو زموږ دغه خپرونه لایف ګورئ نو تاسو درخواست دی زموږ دغه پیج د لینک چې کوم دی دا سره شیر کړئ چې نه صرف تاسو بلکې تاسو سره موجود چې کوم خلک دي چې هغوی ته نه خبر شي او سره هغه خلک چې کوم د خیبر پښتونخوا نه بهر دي، زمونږ د دې صوبې نه بهر دي یا د ملک نه بهر خلک دي، د دنیا په مختلفو هیوادو کې دي، مختلف ملکونو کې ژوند تیرې پښتو باندې پوهېږي یا پښتانه دي، غواړو چې هغوی هم په دغه برخه کې دغه خپرونه کې راسره برخه واخلي، راسره شامل شي، کالز وکړي، میسیجز وکړي او د هغوی لږ ټایم چې کوم دی راسره ښه تېر شي. چونکې کله انسان مسافر وي که نه، ما لږ ډېره مسافري کړې ده، نو تاسو ته بیا هغه ټایم کې احساس کېږي چې دا پښتو یا زموږ دا پښتانه یا زموږ دا خلک څومره خواږه دي. هغه چې کوم خلک لږ شانې بار وخت تېر کړي. زموږ یو کشر دی هغه په امریکا کې دی، نو څه وخت مخکې مې ورسره خبرې کولې، ما چې ژوند څنګه دی، نو هغه راله ډېر مثالونه راکړه چې دلته ژوند داسې دی، ژوند داسې ډسپلین پکې ډېر زیات دی. خو یو خبره ده چې سکون پکې نشته. وایي زمونږ د کلي چې کوم هغه ډاګونه دي او کوم هغه بېکاره ځینې دي، وي هغه هم ته نه زه یم چې یاره ښایسته به وي. وجه څه شی ده چې هلته وایي سکون نشته دی. نو که چېرته زمونږ په دې نظام کې او سیستم کې دغه ډسپلین راشي بس بیا خو زموږ د خیر سره مزې شي. خو بهرحال هغه خلک چې کوم بار موجود دي مونږ غواړو چې هغوی هم راسره په دې کې برخه واخلي. دغه د پښتو یو څو ټکي چې کوم پروګرام کې مونږ شاملو یا پښتو وایو چې هغوی هم پکې برخه واخلي، راسره شامل شي او داسې ورته محسوس شي چې زه چېرته د خیبر پښتونخوا په یو ښار په یو کلي کې یو بانډه کې چې کوم دی ناست یم، یو حجره کې ناست یم او دغه پروګرام ګورم. نو ستاسو ګڼ کمنټس مونږ ته راځي د خیر سره، به زه بالکل پروګرام کې شاملوم. ورسره چې کوم خلک غواړي چې زموږ ته میسیجز وکړي، د میسیجز هم کوي د خیر سره، ستاسو میسیجز هم د پروګرام د لارې موږ پروګرام کې د خیر سره شاملو. او اکثر خلک ما نه ګیله کوي چې تاسو زموږ کمنټس وایي نه، هغه زه به ورته خپله بدقسمتي وایم چې اکثر ستاسو دغه ښکلي میسیجز چې کوم موږ ته پروګرام کې راځي هغه اکثر ما ته لیټ راشي او د هغې په وجه باندې چې کله ما ته ستاسو میسیجز لیټ راورسېږي نو چونکې پروګرام ختم وي
بیا زما په اختیار کې وي نه چې ستاسو دغه میسج شامل کړم تر څو پورې چې زما پروګرام لایو وي د خیر سره ستاسو یو میسج په شاملوم تر اوسه پورې 2 کمنټس راغلي دي تاسو مرا سره برخه واخلئ تاسو شامل شئ شیر هم کوي ما د خپل آی ډي هم شیر کو چې خلکو ته د غرور سي کو تاسو مرا سره شیر کوئ کمنټس کوم راځي د خیر سره تر څو پورې زموږ ملمه راځي تر هغه پورې بس تاسو کمنټس هم شاملوم تر پورې بس تاسو کالز هم ځاخلم خوشاله بشو تاسو کال سره خوشاله بشو تاسو میسجز ته ریاض افریدی از واچینګ ریاض ستړی مشه څنګه خې طبیعتونه نه خري ولید خټک ته السلام علیکم افتخار صاحب وعلیکم السلام ولید صاحب سړی مشه په خیر راغلی خې طبیعتونه مخري الله مراد خصاته دغه اساسو کمنټس چې تر اوسه د کم راغلی نور چې کم کسان ګوري د خیر سره اساسو کمنټس پم راځي او نن موږ خبره تر کوو چې را د دروغو انفرادي څه نقصانات دي او څومره دغه انسان چې کوم دغه په معاشره کې د خلکو په نظر کې غورځيږي او سره هم دغه دروغ چې کله یو انفرادي کس وي دغه خلک ډیر شي زیات شي نو که ځان نه وي مطلب یو قسم وي دغه معاشرې ته نقصان وي اجتماعي نقصانات شته دي خو انفرادي نقصانات هم ډیر زیات دي مونږ بعضو اوقات دغه دروغ خلک د دې لپاره وایي چې ګټه ترلاسه کړي لیکن چا خو دا مقصد نه کنه چې هغه د یو کار روزګار کې تاوانو کې یا د یو رشتو کې تاوانو کې یا د دوستۍ کې تاوانو کې خو هغه د دې لپاره دا دروغ وایي چې زه به چېرته ګټه وموندم حالانکې د دروغو چې کوم دی نقصانات زیات دي هېڅ قسمه ګټه یې نشته دی او هغه خلک چې کوم دا سوچ لري چې زه به دروغ ووایم په دروغو به ګټه وکړم په معاشره کې به ځان له عزت پیدا کړم نو ټول د غټه خبره سکون به وموندم نو داسې نه وي کوم کسان چې دروغ وایي هغه د سکون په ځای باندې بې سکونۍ سره مخ کېږي ایوب قاضي آباد نه ایوب خان ستړی مشه څنګه ښه طبیعت ښه دی الله دې ښه ساته او امید در بره چې ښه به مې ماما هم د خیر سره ښه تاسو دې الله ښه ساتي السلام علیکم سر کیسے ہیں آپ वालेकुम अस्सलाम मैं तो बिल्कुल तक तोड़ है आप कैसा है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ आप कैसे हैं भैया तबीयत अच्छी आपकी आप ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं तबीयत मिजाज ठीक है सर माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं तासु स्तरगी खिस्तरी तासु कतल खिस्ता कोई और د سترګو د کتلو لوی مثال دا دی چې تاسو کله ګوري کنه تاسو کله انه کې نیوي چولی تاسو ماحول بل شانت ښکاری نور وي خو چې کله په تیز نور کې انسان انه کې واچي او بیا نور کې ګرځي داسې ورځ ورته ښکاری نو کمال په کتو کې هم دی ستاسو په کتو کې کمال دی مننه کومه خوشاله راته اوسئ مسلم خان او پردی دی موږ سره او فایده شته که نه زه بیا کال وکړه چې پته ولګي چې څه فایده ده که ډېره فایده یې مسلم خان چې بیا موږ هم شروع کړو خو زما په خیال چې د ضلالت نه علاوه د رسوایي نه علاوه حدیث کټ هم نشته دی تاوان دی ډېره زیاته مننه کوو جی سردار حسین ستاسو میسج رالو السلام علیکم ایفي خان څنګه راولپنډي ښه راولپنډي نه سردار حسین میسج کړی دی ستړی مشر وره خی جوړې طبیعت ته خیر الله دې راته ښه ساته ابرار مومند از واچینګ ابرار مومند تاسو ته هم هرکلی وایو ستړي مشر درته وایو محمد قریش د موږ سره افتخار لالا په ډومبي ځل مې ستاسو تصویر یا لایف پروګرام ولیدو محمد قریش د باجوړ تحصیل برنګ نه ستړي مشر ته وایو رکیا او دا خو د خوشحالۍ خبر ده چې تاسو سره لیدلو شول تاسو ولیدو اوس په پروګرام ګورئ که نه هسې نه چې وایي چې بس یار پروګرام نور نه ګورو ریان خان سلامونه را لګي تاسو السلام علیکم ایفي بای څنګه ښه الله کرم دی ریان خان الله دې تاسو هم ښه ساتي او ماشاءالله ښایسته پروګرام روان دی ستاسو ایوب خان ډېره زیاته مننه کوو خوشحاله راته اوسئ غواړم چې یو څو کالرز پروګرام کې شامل کړو تر هغې پورې تر څو پورې زمونږ دغه کرکټر نننی مېلمه چې کوم دی هغه رارسي نو هغې پورې به زه دغه یو څو کالرز پروګرام کې شامل کړو دوی سره به خبرې اترې وکړو اکثر خلک وایي چې تاسو پروګرام کې کالز کم اخلئ موږ له پکې موقع کم راکوئ نو نن به له موقع ښه ډېره درکړو ښه السلام علیکم ستړي مه شئ السلام علیکم جی وعلیکم سلام ستړي مه شئ خوشحال اوسئ آباد اوسئ آمین سره ستاسو زما ورور څوک کوم ځای نه مو کال کړی زه محراب الدین افریدي د بورډ پېښور نه پېښور بورډ نه مهران الدین افریدي جی څنګه ښه یو طبیعتونه ښه الله مې ربني لاک لاک ور شکر یا د ډېره ښه ده ورځ مو څنګه تېره شوه شکر الحمدلله ډېره ښه ده
تاسو څنګه بالکل خیر او خیریت ته مونږ اجګولا دا خبره تر کو چې یو دروغ ویلو د پاره اجکل یو سړی دروغ وای داغي د پټولو د پاره بیا په زرګاو دروغ وای سوای تاسو صحیح خبره وکړه ګوره د یو دروغو لپاره به سل دروغ نور وای ما زر کړی دي یو خبره خدای بل په دروغو کې بالکل ګاټه نشته مونږ الحمدلله مسلمانان یو الحمدلله باندې د دروغو پابند کیږو او په پابند کې چې الله طرف نه یو خلک بنی آدم د طرف نه خو چې د الله طرف نه نو هغه خو بیا ډیره بل څه خبره اصل کې دا څه د تر پر چې الله تعالی چې کوم یا موږ باندې پابندیانې لګولې دي یا کوم شي موږ د خالج دا به کوي دا به نه کوي پای کې زموږ مطلب په 100% ګټه ده کنه الله ته پته چې په دې کې د انسان نقصان دی په دې کې ګټه ده ځکه را باندې پابندي لګولې بالکل نو په دروغو کې خو دې موږ بالکل نقصان دی او 75% کا زوایم نو کام به چنن سبا خلک دروغ کوي اچھا څنګه چې تاسو موای ما مویل ډیر خلک به سره اتفاق کوي چې په دروغ کې ګټه نشته بیا ولې خلک دروغ وایي نو ولا کا دې په خبره باندې مونږ پیګو د کې د سره شیطان دی بس هغه شیطان یې کوي چې زه اوچات شم په دې ډاله کې دا ګټه یې نه دوی کوي ګوره زه ته خبر او کوم ګاټه یې نه ته مطلب یې خبره خو دا یو مطلب خو یې کنه چې زه را په دا ډاله کې په د خبرو کې په د سوټه کې زوم نو د دې د پران ډېر دروغ خلک وایي دا ځینې خلک د احساس کم تاریخ کار وی کنه صرف دې لپاره دروغ وایي چې رضان معتبر ثابت کی چې زه خو یو مالدار یم او خیمه معتبر ثابت کی ورکه ظالم ترنګ ته داسې کار کی دا خو ماکا بالکل تینا خو ته نفرت وکا الله دې په موږ راخو کې بالکل چې ته غنم وکړې یا وربشي وکړې ته څنګه غنم ته اخلي نشي بالکل ته ازغي وکړې ته څنګه ګلونه غواړې بالکل شي وخت دی بالکل غلطه خبره بالکل ډیره زیاته مننه کوم خوشاله راته اوسئ الله الله خوشحال امين استاذ ډیره زیاته مننه خوشاله باندې سي مې دینو بریدایم سره د پیښور بورډ نام او غویم دا و چې 75% دغه هر څه خپل تجربه ده تاسو خپل به انالیسس کړی خپل به سوچ او فکر وکړئ چې تاسو چا پرچل کې څومره خلک دي او څومره دروغ وي دی و چې زما په خیال باندې 75% خلک داسې دي چې هغه د ورځو کې دروغ وي دغه دروغ د کار روزګار لپاره دغه دروغ د ژوند په معاملاتو کې ځینې دروغ داسې مي چې دغه هیڅ قسمه فائدہ نه لکه څنګه چې دوی ویل چې په محفلونو کې ناس خلک چې هغه نه د کار روزګار خبرې کوي اسې ناسي او دغه محفل نه پاسېدل دغه محفل لغه مقصد ختمېدل وي خو آی کې چې ناسي د دې لپاره دروغ وي چې کم از کم خلک د معنا متاثر شي او دا خلک وي چې دا خو تکړه سړی دی یا باعلم دی یا تکړه دی یا مالدار دی کنه او یا ډیر ګرځېدلی دی خو څه ناسد مقصد دپاره وي السلام علیکم السلام علیکم جی هلو کال مې ځوان په خیال چې نو واغستی سخت نالایق السلام علیکم وعلیکم السلام څرنګه ښه افتخار بھائی بالکل خیر خیریت دی تاسو خیر جی شکر دی ماشاءالله خسته پروګرام میرا وړه دی لوی سړی شي څوک کوم ځای مې کال کړی سراج تنها يم در سره خولي کو هاټ نه سراج تنها جی بالکل چیراټ تنها سراج تنها او سراج تنها د کوهاټ نه بالکل یاره خمړل د ملګری आवाज راکوي چیراټ تنها سراج تنها د کوهاټ نه څنګه موسم څنګه دی کوهاټ کې ماشاءالله بھیا بس وی او مخام ټایم صرف یخنی وی نور خو ډیر خسته موسم دی اوس ټایم کې او ډیر خوندونه مزه ترې اخلو ټیک ده تاسو کوم موسم خوښي سراج خانه یاره مړه بس یو موسم کې هم څوک نشي ټینګ دی کژمې کې وی نو خامخا بزان نه کوټونه او صدري رتاوي او کبیا ګرمي وی نو بس هغه خو چې تا ته پاته دی نه کمرې کې سره ټینګ دی شي هیڅ نه بغیر نشي ټینګ خدای چې مې بیا هم داسي کنه چې ځان نه بسنه سره تاو کې او کمبل یا بنین څه خو بواله په وړي کې دا چې ایس نه بغیر بیا گزاره نه کیږي بس بیا
ټول موسمونه یو طرف ته کوم ټایم چې پسرلی سوي هغه موسم هاي دا پسرلی کې بیا کوهاټ چکر درو د خیره وای په ډېرې مینې راشئ یقین وکوئ ستا راتلو ته هرکلی وایو افتخاره او ستا وفات ته شاباسۍ وایو افتخاره مننه. برنکو زمونږ ټول ښکلي خوښېږي خو دا یو نیم ته زړګی وایو افتخاره ډیره مننه کوو سراج تنها مو خبره تر کوو چې هغه خلک چې کوم په معاشره کې دروغ وایي نه صرف ځان له نقصان ورکوي بلکې ټولې معاشرې له نقصان ورکوي څه وایي تاسو بای زه خو په دې باندې حیران یم چې یو مسلمان به وي څرنګې داسې به دروغ وایي او داسې به پرډونه دوکې کوي بس الله د بخښنه راته وکړي هغه خو په 75 یاد کړي خو زه به 90% یاد کړم چې زموږ مسلمانانو کې دا چلو دي ته پته نشته په دې دروغو کې د خلکو څه لیدلي دي د ځان نقصان دي آیا هغه دروغ ویلی شي خو ته د دوه مسلمانانو روغه کوی شي او هغه دروغ کې نه راځي که داسې یو ځای کې چې د دوو کسانو روغه پې کېږي وایي کې یو خبره ته داسې یو کې چې هغه دروغې طرف ته ځي نو هغه دروغ کې بیا نه راځي او بالکل بیا خو بس الله درته خیر وکړي الله د ټولو ته هدایت کول ورنصیب کړي خو ستاسو په خیال باندې ستاسو هم ذهن دا وایي که نه چې تاسو مطلب حیران یې چې دا ملاویږي ورته څه پرې دروغ باندې همداسې دی بیا لکه زه خپل ځان صفت نه کوم ما نه به هم خامخا دروغ ویلی شي ولې چې انسان یم وخلق الانسان ضعیفه انسان ډېر زیات کمزوری دی خو نور مسلمانانو کې هم دا خبره ډېره زیاته شته دی یاره دا خپلو زړونه وبسئ یو دروغ وبسئ او یو ډوګ بوګ مه کوئ یو منافقت وبسئ بس ټول د الله ولیان یو ډیره مننه کوم سراج خان خوشحاله راته اوسئ او بای سپیشل سلام می ته قبول کا تاسو پروډوسر صاحب ته او څوره کوهاټیان څوره خیبر پښتونخوا ته आवाज اوري ټول مینوال ته سلام ټول طرف نه وعلیکم السلام ټول طرف نه وعلیکم السلام کوهاټ والا خلک چې څومره आवाज اوري وعلیکم السلام ورته وایي او چې څومره نورم خلک आवाज اوري ټول دی ورته وعلیکم السلام وایي سراج خان چې کوم دی ټولو ته سلام را لګلی دی میسجونو ته یو ځل بیا ورشو او دا کلیوال سلامونه تاسو را لګل کلیوال سړی مشئ ښه طبیعت دې ښه دی او علي ستان نایس جی تھینک یو علی خانه مننه کومه خوشحاله راته اوسئ او سلام سو ټرو خلیل الرحمن وایي ډېره مننه کوم خلیل الرحمن صاحب خوشحاله راته اوسئ او ریډیو کینګ عامر افریدا یې موږ سره دی تاسو هم سلام را لګلی دی د پېښور نه ډېره زیاته مننه کومه خوشحاله راته اوسئ ایفي بای جی امیر نه علاوه جی بل چا داسې میسج کړی سردار حسین والا میسج میں شامل کو جی په دې کې بعض اوقات میسیجز داسې چې منځ کې پکې راشي نو که پکې منځ کې راتلل میسج به انشاءالله ستاسو شاملېږي مننه کوم موږ خبره اتره کوو چې په معاشره کې چې کله تا دروغ وویلي دغه یو دروغ سر ته رسولو دپاره بیا خلک خو سل یادې خو زه یم چې زر دروغه به وایي ځکه چې د دا زر دروغ ووایي دغه یو دروغ چې کوم دی پې بیا نشي پټولی او اخره کې به بیا پته م لګي ستاسو د دروغو یا چې کوم کس دروغ ویلي او په معاشره کې هم چې کوم دی رسوا شي خلک په اعتماد هم نه کوي ډېرې رشتې چې کوم دی په دې وجه باندې کمزوري شي او رشته کې به هر قسم رشته راځي که هغه د یو ګاګ او د دکاندار په منځ کې رشته وي که هغه د پلار عضوي په منځ کې وي که د استاد او شاګرد په منځ کې وي السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مه شه تاسو ستړي مه شئ ډاکټر صاحب څنګه یې په الله ګران چې زما ورور څوک کوم ځای نه مو کال کړی معراج محمد خبرې کوم د میچنه یونیورسيټي نه سراج محمد معراج محمد او د کوم ځای نه صحت یې ښه دی الله ګرم دی جی او کوم ځای نه مو کال کړی میچنه یونیورسيټي نه میچنه موږ ریګولر کال لري خو پخوا ابا ډاکټر صاحب اوس خو میچنه نه آباده شوې ده او الله دې نورم آباده کړي الله دې کړي چې زمونږ د ملک هر یو ځای که هغه کلي دي که هغه زمونږ بانډې دي چې هغه آباد شي چې پکې هر قسم سهولیات وي او ورسره مینه محبت چې کوم دی هماغه رنګ قایم و دایمي پکې معراج صاحب موږ خبره اتره کوو دروغو په هکله باندې څه وایي تاسو ډاکټر صاحب دروغ خو نو سبا پیسه جوړه شوې ده یو پیشن لیدم ځکه چې دروغ نه وایي نو مطلب یې هغه ولې ټایم تېرېږي او باید خاص کر نن سبا خو چې موږ سره دا موبایل دي که نه په موبایلو باندې خو نن سبا مطلب دی چې پور پروت وي अब वो په ریسټورانټ کې ما یا مطلب چې په پېښور کې ما یا په بل ځای کې ما که نه لکه د دې دروغو خو هېڅ فایده نشته دی لکه فایده خو بل دا خبره چې د دې په قرآن کې هم ذکر راغلی دی که نه الکاذب حبیب الله لکه دروغجن چې د الله دشمن دی بالکل اچھا د دې دومره علم نه باوجود کنه معراج صاحب د دې دومره علم نه باوجود چې زمونږ علماء کرام هم پې لګي
مطلب داسې یو کس په هم نه کنه چې تا هغه ووایي سره د دروغ فایدې شته هر یو کس په دې باندې پوه دی بیا ولې موږ دروغ وایو نو بس ډاکټر صاحب دا سره د خپل فائدې لپاره استعمال لکه نو فایدې شته دغه لپاره فایدې شته فائدہ یې نشته لکه هغه دا فائدہ سړي لکه اوس مطلب دی چې تاسو لنډ یو دکاندار نه ورشه کنه او هغه سره مطلب چې اره یو شی د سی چې بیکاره به خو دروغ به پکې وایي دا شی ما سره اول نمبر دی دا خپل شی هغه ویډیو برابرې دا هغه دغه برابر کې چې ما سره دا شی لکه مده دم دی دروغ کې راځي کنه بالکل همداسې ده یا مطلب چې یو سره بل د شی دی سره کنه دکاندار دی یا زمیندار دی یا بل یو ګډ ډرایور دی نو دا هغه د خپل اهمیت مطابق هغه سره چې کوم سین هغه مده دا کې دا تاسو دروغ وایي کنه صحیح چې بل سره ته هغه چې ګنده در بالکل 100% یقین وکړي ټیک ده په دې باندې خبره اترې کوو میراث صاحب ډېره زیاته مننه کوم خوشحاله اوسئ شکریہ تاسو ټول منیجمنت ته دعا سلام خوشحاله اوسئ ډېره زیاته مننه کوو تاسو به یو کمال کتلې په دې کار روزګار کې او بیا په مارکیټ کې هغه دکاندار چې کوم ښه پروډکټ خرڅوي او کوم چې کوم دی ښکاره خبره کوي کوم چې کوم دی دروغ نه وایي هغه دکاندار کې یو له 100 روپۍ شیز ګران هم خرڅوي که نه هغه باندې به رش زیات وي د هغې وجه دا ده چې هغه خپل اعتماد چې کوم دی هغه بحال ساتلی کوم کس چې دروغ وایي هغه له یو ځل ګاک ورشي مطلب یو دکاندار له تاسو لاړئ او هغه تاسو ته ویلي چې دا د 100 روپو شیز دی هغه ټول د 300 روپو وي نو یو ځل خو به تاسو واخلئ خو بیا دپاره به ستاسو چې څومره خلک په جانګلو وي او هغه دغه دکاندار له ورځي یا دغه شیز اخلي تاسو ورته چې دغه دکاندار له به نه ورځي او که نه داسې یو دکانداري چې هغه دغه پروډکټ کوالټي ښه وي معیاري ښه وي رښتیا وایي دروغ نه وایي دوکه نه کوي نو څوک هم چې څه اخلي هغه پروډکټ تاسو ورته ښایي چې پلانکي ځای کې یو دکاندار دی او ورله ورشي هغه ډېر زبردست سړی دی هغه دوکه نه کوي یعنی د دې که کاروباري لحاظ سره موږ وګورو که نه نو هم نقصان دی ګټې نشته دی عرضي که ماته د یو ګاک نه 200-300 روپۍ 400 روپۍ یا 500 روپۍ زیاتې ملو شوي یو خو په هغې کې برکت نه دا د ټولو نه غټ لوی پوینټ دی او بل دویم دا ده چې دغه یو ګاک چې کوم دی ماله لس ګاک نور هم خرابوي بیا نور خلکو ته بیا وایي که نه چې دنه ما اخلي ځکه چې دا د کاروبار کې یا د پروډکټ کې چې کوم دی دوکه ده یا په دې سروسز کې دوکه ده ته نه ځان ساتي تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبرې کوم شاه فیصل روډ بس زه افتخار خان د رنګه تور او د خوی ډېر ښایسته خبرې شاه فیصل روډ ښه ژوند دې ښه روان دی اول وختونه خپل خاکره ته صحیح ووایه زه خو بلانډ کس یم زه په زړه کې ستا خاکه جوړوم نه تصویر بناتا ہوں تیری تصویر نہیں زما خاکه زه سمپل ساده انسان یم بس په انسانانو کې مې ور واچوه الله دې عباس ساته او الله دې ټول عمر ساده کړي الله دې څنګه محفلونه په جنت کې جوړ کړي الله دې موږ د دروغ نه وساتي امین امین اچھا څه وایي تاسو شاه فیصل روډ ستاسو کوم یو کار روزګار روان دی په دې کار روزګار کې تاسو څومره فیصد ګڼئ چې خلک رښتیا وایي یاره زیاته تر لکه مونږ ته اوس چې زما په 210 کې راوړه که نه دروغ چلېدل افغانستان ته روانه ده په جهازونو کې روانه ده او دا چل دی او هغه چل دی او څنګه واچوله نو 45 ورځې پس بیا کم بیک ریورس یې وکړو که نه اوس په 120 130 کې میلاوېږي نو الریډي لکه د دې دروغو د لاسه مونږ دومره تاوان وکړو تاسو 210 کې اخیستې وه نو لکه دا ما 2000 چوزا چولې نو ته ګوره په هفته کې لکه صرف په چوزا کې ما تقریبا 2 لاک نه بره تاوان وکړو دا صرف په دې وجه باندې چې خلکو تاسو دروغ خبرې کولې هغه افوایانې وي افوا وه که نه دا به ګرانېږي او دا وکړي دا وکړي نو لکه د مخکې نه لکه د کاروباري لین کسانو لکه دا دروغ وچلول که نه ښه به دوی پکې خپله ګټه وه که نه هغه پکې خپله ګټه لکه دا لکه زنګ ګوره مونږ خو لکه یو مونږ خو هغه ټولونه لاندې طبقې والې مونږ خپل مشران ته ګورو نو لکه زنګ په میډیا دروغ زنګ سیاستدانان دروغ هر ځای کې دروغ هر ځای کې دروغ نو خامخا لکه تربوزه کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے او بیا الله تعالی فرمایي چې لکه تاسو داسې مجلسونو کې مه کښېنئ چې غلط مجلسونه یې تاسو به د هغې رنګ واخلئ نو لکه دلته خو چافیر برمار دی د دروغو برمار دی که نه تاسو لکه تاسو دا ګڼئ که نه چې زمونږ د مارکیټس د ناکامۍ سبب چې کوم دغه دروغ دي لکه زمونږ مارکیټ چې کوم دغه رنګ ترقي نه کوي زمونږ پروډکټ چې کوم دی همیشه مونږ هر یو پروډکټ د بار نه راغواړو خپله که مونږ یو پروډکټ جوړم کړو هغه مخ په ترقۍ نه ځي د دې په شا باندې دغه دروغ دي که نه باروسه پاتې نه شو که نه چې میډیم پاکستاني به لیکلی خپل پاکستاني نه خوښوي دا به څه شي که نه
صحیح بروسه پاتې نشو. الله تعالی ګوره دا یا مې نه سیوا مې نه کوي د انسان سره د خپل بنده سره هغه ستاره پر هغه دروغ منی کړی دي نو هغه مزرسیت وندي او ستاره زندګۍ لکه دغه لپاره هغه خنه دي سکون بنئ کامیابی بنئ لکه ظاهري تور څنګه هغه سړی کامیاب ګڼو لکه موږ جنن سبا معاشره کې څوک لکه پیسې ډېر ګټینګا لکه څنګه اهمیت پیسې د پوښ وي موږ هغه سړی کامیاب ګڼو چې څوک پیسې ګڼي وای کو هغه 100 دروغ کو زر دروغ هغه دا کامیاب دي. ډیره ښه ده. شاه فیصل روج تاسو زید دا ملمن درشي څه به خوري یاره زما خو لکه استاد ما مخ کوم ما څه سبزی وس نه کیږي او چکر کړ الحمدلله ور وکی زه الله مخه ساته ډیره مننه کوم خوشاله اوسئ. انا زما مخ بس څنګه زما د زړه ترجمانی کوله چرته چې مرګرو منافقت او کمرانی کوله. واه ډیر ښه ده. دا مې د ځان یو جوړ کړو په دې معاشره بس دا کچرته د شاعري مقابله شو او خاص کر فرمان کاسکر سره مقابله و تاسو وکال کوم دا بس دا دغه دې ځاد را کو ډېر بدنامي سي نام ته هوا نه زه مثلا مقابله کوم د فرمان کاسکر مقابله زم کولای شم. مهرباني الله دې ډېر مننه خوشاله آباد اوسئ. تاسو به کتلی اکثر مونږ مطلب هغه پروډکټ نه خرج کوم میډ ان پاکستاني داغي وجه دارا چې داغي مارکیټ کې کوالټي او معیار چې کوم دی داغي بنیاد چې کوم دی هغه ټیک نه او اکثر په دروغ باندې اومدغه کمپنیانی وي زموږ خپل کمپنیانی چې پای باندې د بهرني ملک نومولي کې او جوړ شوی پاکستان کې نو خلک اخلي صرف د نوم د وجه داغي وجه دارا داغي په شامه حقیقت داري چې داغي په مارکیټس کې دروغ نه دوکه نه زموږ چې کوم مارکیټس وي زموږ چې کوم خلک وي هغه په دغه سوچ باندې دروغ وایي چې د 10 روپو شیز په 50 خرڅ کما نه زه په 40 روپے زیات وګټم چې 40 پکې زیات وګټم نه به گاډي والا ما بنگله به والا ما دغه شانتي زما کار روزګار به مخ په وړاندې لاړ شي او په دې باندې سوچ نه کومګه چې دا کار روزګار مخ کې تک خوبو کی او په دې زیاته ګټه کې کماته سکون ملو نشي نو بیا او سکون به پکې خامخاني ځکه چې الله منی کړیو د دروغ ویلو نه نو که الله یو کار د مونږ منی کړیو نو پای کې زمونږ نقصان دی او که بیا مونږ وایو بیا مونږ دروغ وایو بیا مونږ دوکه کوو نو سکون به پکې راته نه پیسې خو به وګټې خړې به وګټې سکون به نه. السلام علیکم. وعلیکم السلام سحر بھائی جوړ ټکړه ستړي مشه خیریت ته ټیک ټاک زمین خان خبرې کوم په جګیرور کاریزه نمبر د دوباره واخلې روډ زمین خان د پجګی روډ نام پجګی روډ نه څنګه له خیریت ته ټیک الله کرم تاسو خې الحمدلله ګوتی را لستړي کې مړ والله چې یار هاي غدب ابوډېګانو خو خبره هاي تا نظر خې کنه جون مخ روان دی الحمدلله تاسو څنګه سیاتم خره الله کرم د زمین خان وروره کدا کال په اسانه ملاوي دی نو بیا د دې مینې دومره خوند نه وي نه به نه حقیقت خبره ده او کنه دا مینا خو که زمونږ خوندوره ده نو په دې چې لکشن ستړي کېږم پکې کنه په دې سره ستړي کېږي او ستړي شمو اخر کې خدای پاک ملو کولو بس دا چې انعام براچې کنه بالکل انعام جی انعام دې خیر الله و مستړي کوا څه به وای زمین خان وروره په زمین باندې اوسیدونکو مخلوقات د الله دروغ وای نو په دا دروغ خو په دې وخت سره د مخلوق یو پیشه ده کنه دروغ نه وای نو کار نه چلیږي او بیا چې دا موبایل وي نو بیا خو رښتیا رښتیا نه کار نه چلیږي او که زموږ سوچ داره چې کار به نه چلیږي زمونږ دا سوچ جو بس په دې دروغ باندې دی کنه مطلب چې رښتیا وینا څوک نه کوي او موبایل مطلب ته کور ناستې مخکې برنګ کې ته تیار زه خو په کارخانو کې ما ته کارخانو کې ته زه خو پښنغړای کې ما نو په دروغ باندې به خلکو بس یو ایمان رولې دروغ بسینګ دې اسی سوې تاسو نقصان نه کې ګټه ده نو ګټه کوئی په کوم مذهب باندې ګټه پکې دی کې نشته پکې یعنی زه صرف دا ویل غواړم ما ځان ته خلکو ته چیرې داسې څوک نشته چې هغه چیرې ګټه شته هر یو کس دا ما تقریبا 15 کالز واغسو 15 واړم دا خبره کې چې تاوان دی پکې نو چې ګټه پکې وي نو بیا به دروغ والا بنگلې جوړې کړې وي کنه او که جوړم کی د دنیایي یا زموږ تاسو په نظر کې هغه بنگلې گاډي بانک بیلنس جدادونه واخلي
خو دغه سکون نه وي او سره چې کوم د معاشره کې هغه رنګ عزت نه وي. هغه رنګ د دغه وي بیماریانې وي شل مصیبتونه په نور راځي. همداسې دا مال حال او دا پیسه خو مونږ دې لپاره ګټو چې زما ژوند کې سکون راشي که نه په سکون شمه. بالکل جی بالکل. نو چې پیسه ډېره وګټې او سکون درته نه میلاویږي نو په دغه پیسه څه هېڅ هم پې نه بالکل هېڅ هم پې نه. زه الله مو ښه ساته روکیه مننه کوم. مهرباني جي ډېره زیاته مننه کوم. خوشحاله باد اوسئ. یو ځل بیا راځو ستاسو ښایسته میسیجز ته او چا د کم ځای نه مونږ یاد کړي یو او دوی د خیره سره په خپل دغه ښایسته میسیج کې سره لیکلي دي. د پړانګ غر ضلع مومن نه سلامونه نیکې هیلې احترامات قبول کا ډېره مده پس مې مو اورمه او ګورم. لطیف خانه ستړي مه شې ورته وایو مننه کوم. خوشحاله آباد اوسئ. زه ښه ده چې دا فیسبوک شته نو کم از کم ډېر داسې خلک چې هغه د ډېرې مودې راسې ورسره رابطې نه وي د فیسبوک د لارې ورسره دوباره رابطې جوړ شي. نورګل او پردای سلامونه را لیکلي دي. نورګله ستړی مه شې. وعلیکم السلام. مهران خان از واچنګ. مهران خان هم ستړی مه شې. څنګه ښې حالات ښه دي کاکې ښه دی او که کله مونږ دروغ ګناه وګڼله بیا به دروغ نه وایو خو الله دې رحم وکړي د عرضي فایدې دپاره دروغ وایو. لطیف خان هم زما په خیال چې دا چې کوم خلک یې ویم دا ګڼي چې دا دروغ ګناه نه. زما په خیال چې داسې به څوک هم نه وي. تاسو ګورئ ستاسو په معاشره کې په چاپېرچل کې به داسې ډېر خلک چې هغه به بې درېغه دروغ وایي هسې بېسه به دروغ وایي. د کار روزګار په معامله کې ناسته پاسته کې خامخا به دروغ وایي. خو که چېرته ته د هغه نه پوښتنه وکړي دروغ نقصانات نو هغه به درته دومره کیسې شروع کړي چې هغه به ستاسو زموږ په علم کې هم دی. هغه ته پته چې دروغ چې کوم دی په دې کې ګټه نشته دی تاوان دی او هغې ګڼیم چې دروغ چې کوم دي دا نقصان دی په دې کې نقصان دی دا ښه چیز نه دی مطلب د کار نه دی خو بیا هم دروغ وایي پته نشته چې ولې وایي. فرام چترال تروپړ مینا اومنه ستړی مه شې. ډاکټر داود فناو پردی زموږ سره دی د چترال نه او دا مهال په چترال کې ډیوټي کې اواز خو زموږ داسې نه درځي خو زه د فیسبوک د لارې د خیره سره ګوري تاسو دا هم غټه خبره ده او ریډیو کام نہیں کرتا خا بس دا خره چې ګوري خو کم از کم کنه. د دې نه علاوه ناچار صاحب موږ سره دی او ناچار صاحب چې کوم دی هغه سلامونه را لیکلي دي مننه کوم. خوشحاله آباد اوسئ. ډاکټر داود فناو پردی په چترال کې په کوم ځای کې دا اجمل او پردي پوښتنه ترې نه کړې ده په لور چترال کې دی. نو څنګه چې تاسو سره موږ خبره کوله چې موږ سره به د خیره سره هغه میلمه ناست دي او به راځي د خیره سره هغوی سره به خبره اتره کوو موږ خبره اتره کوو په دروغو نقصاناتو باندې. داسې اوسه پورې موږ څوک پیدا نه کړو د یو کمنټس نه علاوه چې هغه وویل چې د دروغو ګټه شته دی خو هغه ویل دروغو ګټه شته دی خو دی هم راته دروغ وویل چې د دروغو ګټه شته دی ځکه چې د دروغو ګټه نشته دی دا خبره سراسر دروغ دي. موږ سره چې کوم میلمه ناست دی به تاسو د خیره سره وګورئ چې دغه میلمه څوک دی او څنګه چل دی او څنګه چل نه دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر جوړ تکړه خوشاله افتخار به ښه طبیعت دې ښه دی. الله کرم دی. صدیق صافي صاحب څنګه دی ښه خیر دی شکر تاسو بیا زما باید ځکه نه وخته شو که نه چې اطلاع راغلې وه وایي چې بره جهاز پانچر دی دا په هوا کې نو خدای شته که نه او مرګ به خدای خبر چاله راځي هر چاله به راځي. زه لاړم ځان سره مې رینچ بینچ واخېسته په لاسه که نه جهازونه مستري نه همداسې ماته یې ویلي وو لکه وی ټیر بدل کا ټیر جهاز په هوا کې جهاز کا ډز دا ټیر ډز نه لري کړو جو بس د لاړم او خدای شته مرګ براله راشي که نه انکار کېږم دین انکار کېږم نه نو بس هغه ټیر مې جهاز له بدل کو او چې ټیر مې بدل کو مې زه استاد چلو بس چې هغه سلف والو سلف یې نه والو سټارټېدو نه مې بیا مسلې پکې دوه وي او که نو یو خو په هوا و که نه نو ما ته چې استاد به دیکه راکړې نو خدای شته مرګ به راشي که نه بس دا یو لاس مې داسې کو او بس چوګړس مې ورکو نو په دکه مې ګاډی سټارټ کړو لکه جهازه نه دا راته ووایه چې دا تاسو خاندې ولې خاندم په دې چې زه خپل ځان پورې م خاندم او دروغو پورې م خاندم او دروغ به مونږ پورې خاندي نه دا راته ووایه تاسو باره کې دا مشهوره ده که نه تاسو د معاشرې هغه کرکټر یې چې هغه هسې بېسې یو خبره کوي ولې تاسو محفل کې کښېنې داسې غټې غټې کیسې کوئ دا غټې غټې وایي څه فایده ده د دې نو د دې فایده بالکل نشته نو بیا ولې وایي ما درته ویل چې دروغ به مونږ پورې خاندي پوه نه شو چې وړه دا څه خلک دي چې په ما پوه نه شو
دروغ وایي چې اوسه پورې دروغ وایي سړی به دوکه کړی دی داسې کار و چې دروغ ویل ښه شی نه دی. زموږ یو ملګری و هغه روانو نو چې روانو نو بل وته مونږ په ګاډي کې روان لکه زه ورسره وم مونږ پنډه اسلام آباد له تونه هغه رینګ وکړه سلام علیکم په موبایل باندې زما هغه ملګري ورته وعلیکم سلام ویل لکه چېرته ویاره مونږ خو که خیر دا دی په حجره کې ناست یو که نه او وایي چېرته روان وایي دروغ مو دا دی موټر کې روان یو کراس یې ورسره وکړو که نه نو چې داسې دروغ سړی الله دې داسې موقع نه ساته یا الله ته هم داسې وخت نه وساتي نو زه ورته وایم دروغو ته انعام ورکول پکار دي چې و دروغو چې موږ برداشت تاسو کوي مونږ څنګه لکه نیولي وو که نه پته دې چې سټ نه نیولي وو که د ویښتو نه نیولي وو خو لکه دا دروغ زورور دي او که دا موږ ورته کمزوري یو نه دا دروغ زورور نه وایي که سل کورونه وران کې یو باباد نه کې په دروغ او چې رښتیا راځي دروغ به کلي وران کړي نو کلي ولې وران دي دا دروغ کې فایده دې نشته کې ګوره دې کې یو پوینټ ته موږ سوچ وکړو که نه چې دا رښتیا راځي دروغ به کلي وران کړي په دې کې هغه کس خو دروغ هغه کس خو ګناهګار دی هغه مجرم دی چې کوم دا دروغ ویلي دي خو دا چې کوم کسان کلي ورانوي بغیر تصدیقه په دروغ دغه لکه اوس زما او تاسو سم یو دروغ ویلې او تاسو لاړې په خبره باندې ډایرکټ عمل کو اکشن مو واغستو نو زه خو ما خو دروغ ویلې خو تاسو چې دا کلی وران کو تاسو مرا سره ګناهګار شو وجه دا چې بغیر تصدیق تاسو ولې خبره مخکې بوتلا ولې بوتلا مخکې بالکل نو دروغ یو داسې سیس دی کنه چې کشل د دروغ اوې کنه یو رښتیا ته برون درسي شله چې سل دروغ اوې یو رښتیا ته نه یو پټه رښتیا ته نه رسي او دا رښتیا که په ورغه دروغ تبادي ها مونږ د رښتیاو مزه نه راغستې اصل کې مونږ په دروغو باندې ځان دوکه کړی دی رښتیا وایو نه کنه خوندم نه راغستې کنه لکه ما په دې مخکې خبرو کا چې کوم کس تاسو په مارکیټ کې وګورئ کنه هغه دکاندار چې کوم رښتیا وایي هغه دکاندار چې کوم دوکه نه کوي دغه به یو ریټینګ او تاسو به خبر هم نه کوي او هغه به د بل زینم خلک راځي هغه وجه څه شي دا چې کله زه ورشم او سودا ته نواله ما هغه سودا ټکی نو بیا تاسو ته ما صافي سم ته ورشه او کزي دوکا کما نو که تاسو دا اخلي او کنه یو خو به خیریه ورپسې کو چې الله دا داسې کیدو ګره او تاسو ته بیا د دکاندار لور نشي کوم اومنه کو خیره هغه خو بس می بلکې تاسو ګورئ کنه پرشتو کې د دې لوی نقصان او کنه ها په خوا داسې کارو چې رشتہ به کوله کنه رشکا نه د دوه خبره مو کوزه په خوا دې د رکشا کوله نه او رکشا خو سم ډیر چیر کې د سره دغه کارو یو مالک نوکر ته چې منډه خالی رشکا راوله تشه رشکا هغه بار ولاړو چې په کتوار رشکې کې په یو ډریور خلاص سړی کور ته واپس غنټه پس راغلی دی ویل که رشکې راو نه کنه چې خالی رشکاړو شته یو سنگر مې کتاب هغه وې د کارو شو چې زمونږ ملمنه رااله نو مازر خپل کس ته ویل چې لاړ شه پیپسي راوړه کنه یو هغه لاړو بس ډېر ټایم تیر شو خو ډېر ټایم بعد راغله مېلمانه لا مړه وایي وي مور چې چېرته تللی وي تا وایي چې ټیکسي راوله ټیکسي نه و دغه شی دی کنه نو پخوا د رشتې خبره مې کوله چې چا به رشته غوښته کنه نو هغې به ورته چې تصویر لکه مونږ ګورو کنه چې وګورو هلک وګورو چې هلک وګورو چې دا څنګه دی کاڼی دی په بر سر دی کنه او څنګه دغه دی هغې به ورته بلیک اینډ وایټ تصویر واستولو ها ایږي پته نه لګي یاد هغه وخت کې به ته نه وې کنه زما خیال بار نه وې کور به نو هغه وکتو راوکتو اوس چې کوم دی مثال باندې کلر تصویر وباسي دا هلک ورواستي د جینۍ ورواستي او دوی دا سوچ کوي دا جینۍ ګونګۍ ده ګوډه ده شله ده کنه څه ده تصویر صرف په تصویر باندې ښایسته لګي کنه تیزې پورې والله زبردست هلک دی زبردست هلکه زنانه ده حیاداره دا ده نو مونږ په هغې کې بیا دروغ وو چې وګورو چې لاړې چې هلته ګوډه وخېږي لکه دا تاسو مخکې لکه دا ګیپ ډېر زیات و که نه صرف تصویر به وکتلی شو اب اکثر هلک به بارو سعودي کې دی یا کراچۍ کې دی د کراچۍ نه راتګ به هم پوره کیسه وه او زموږ یو ډرامه وه ښځې نو الله تعالی ژوند درکړه سره د بچو سره د ټولو اورېدونکو د هغې کې زه دوبۍ کې وم دوبۍ کې مونږ ښه وو چې دا نو مور راته وایي چې وړکیه
رښتا دې لا وکړه که نه ها نو زه ته یم چې ادې تصویر خو یې راوستی یا ویډ کې چې څنګه ده که نه چې تصویر راواستی نو هغه تصویر کې د سترګه کې ګلي ها نو ما ته چې بچیا ای خو رښتیا خلک او وي چې بچیا ویډ کې ډېر ښکلی ده خو سترګه کې یې ګل دی مېلا دې چې بله سترګه کې هم ګل وي خو چې حیا دوره وي چې پښتانه وي واه وي چې بچیا مبارک شه دا میله کړې ده واه نو اوس ته زه رښتیا یا ته یا زه میکت به خو نه کینو نو هغه که چپی مو یا ګډه وډه وي که نه چې دی ته یادوم او نو هغه میکپ وله وکړي او لکه ښایسته شي خستګي هلک په دوکه کې دا هم دوکه نه دروغ دي بالکل چلته بیا سار مخلاص اسی مګه دا خو موضوع بدلیږم کنه خو موږ په دې خبره ځان نه دوکه کړی یا موږ د دې خاص ډیفینیشن غلط نه کوو موږ دې د قصه وایو چې رنگ سپینی درته وایم سترګې شنی کنه او الله او جما انسان خسته پیدا کړ الله وی وتور وزيتون وتور سنين وهذا البلد الامن لقد خلق انسان لفي حسن تكوين زما کل یارور الله تعالی په خپل فرمایي چې انسان ما خسته پیدا کړی خبره ختم شو ته بیا ولې خسته خبره ختم شو ته خسته نه او بیا به موږ تعریف ولګو دا خستره دا نری دا بدرنګ دی چې الله او چې ما او په یو شی باندې انسان بدرنګيږي د کردار په وجه کردار په وجه دغه خو الله وی کنه د انسان نه نفرت نه کوي نه داغه د کردار د کردار نه نفرت کوي دغه ستاسو دومره حیثیت نه دی تعالی زه دې خبرې اجازه نه در کومه ته زما د انسان نه چې کوم د نفرت وکي تاسو دې خبرې اختیار نشته دلته ډاکټر صاحب دوکه راځي او دروغ راځي دروغ راځي کنه ګوره مونږ خبره دروغ پورې کوو دروغ نه دی پکار په یو لحاظ دروغ نه دی پکار ته رښتیا وایه کنه زموږ یو امیر صاحب هغه ماته وي رحمان صاحب د الله تعالی رزق حلال ورکړي که حرام بل حلال بیا موږ پکې د حرام ولې شاملو ولې د دکاندارانو به تاسو کتري ماما یرا سلو پیرا بخا دا نه بنده که سل ګټي که 200 ګټي چې زی اخلمه زما ضرورت زی بدل نه اخلمه چې زی نه اخلمه دا په ګډ وایم قسمونه په خوري وای بل دار چې تا یو سیز واغسته واپس لوړې کړه نالي او حدیث واره کړي چې کم سیز ورته الله تعالی کریم شان مبارک شان روډ نو ته بسم الله سیز بدل کا تنواله کدا هغه وس نه کېدې شغه پیسو تاړولي چې ډیر رانه لاړې انسان دی او هغه ټکی په دوه مطلب پښوی په نه او خبر تاسو خبرو کوم نن ډیر موده مخکینه خبره ده ولې ته وېسو زما دا وخت خبره ده موږ په دې دغه کې روانو د چترالي بازار نه زما یو ملګری سیف الاسلام کیسه خانه سره جی وای چې چتیږم او دا زیات کسان چې چتیږي کنه لوړ ورسي د دې اجازه نشته زما دغه وای کپ پنځو باندې روان شي نو بلک ټیټ شو یار د دنیا نه وته دا دنګي ونی د نقصانات دي نو موږ روانو نو آی کې یو دو فرانس والا کسانو ملګری ته مې راځه سیف الاسلام ته موږ راځم او کله چې د خپل انګلیش کو په پوښ کو او سره چې موږ خبرې شروع کینو آی کې یو پښتو ویله خو پښتو داسې پښتو ویله چې ګډه وړه پښتو ویله مطلب ربا په نه پیژاندو داسې ډېر خبرې چې ورته پته نه وه او سترګې هغه انګریزانو په رنګ او وزیره ثوابه یې خو پخوا چېرته پلارې تللی او نیکې تللی خو لکه پښتو سینې ورته خو دومره وه چې هغه پوهېدو به خبره خو بهرحال هغه سره زمونږ ګپ شپ شروع شو نو مونږ بیا پلان جوړ کړو خیبر ته هم بوتلو ګرځولو نو یو ځای کې مونږ ناستو نو ما هغه ته وویل چې ته چې دا هغه داسې کار کولو چې هغه یو کتاب لیکلو او کتاب سره تصویرانو کتابو لکه لیکل پکې نو داسې به تصویر وي چې دا اف ام ریډیو دی او خیبر پختونخوا کې دا پروګرام کې بس ختم لاندې بس به آنلاین لیکل شو نو د دې ټول دنیا نه یو کتاب جوړوم نو ما ورته شپږ میاشتې ګرځم دنیا کې شپږ میاشتې زه جاب کوم پروفیسور نو ما ته ډیر خود غرض نه چې رور دی پریخې ده مور دی پریخې ده بچی دی پریخې ته دې لپاره ګرځي نو هغه خبره ما ته ایکسپلین کوه خبره په بده ولګیده او خبره وم بده که زما سوچو کې زما څه کار ده د پوسو نو هغه ما ته وایي تاسو خلک دروغ ډیر زیات وایي نو ما خو بیا جواب نو ما ورته چې موږ دروغ نه وایو خلک را باندې یقین نه کوي نو هغه ما ته ډیر زبردست او تاریخي خبره وکړه زه اوسه پورې پروګرام کې کومه وي تر اختیا وایم که ستا پر اختیا باندې څوک یقین نه کوي دا هغه غلطي شوه د پوینټ ته وګوره چې ستا پر اختیا ویلو یو کس یقین نه کوي یا الله توبه نو دا خو دغه غلطي شو کنه ته دغه د غلطي د پاره هغه دروغ ولې وي چې هغه د غلطي نه بچ هغه نه کې درمان یقین نه لري زه دروغ نه یم بالکل زما سبق کو پروګرام نه بعد با زما دوی ورځ بیمار یم شکر دی شکر په هر حال شکر یو هفته شو کوم هفته شراغل دا زکام د ډېر خلکو دا بیماری نه وي دا زکام دی
کټوخه کې دغه جمع شي ګند او صحت لپاره هم دي خو لکه دا دی ګډوخه او د سر کې ناغه دی ورته ګډوخه شوي دغه باندې دغه اوسي ها دا ګوره کتابي خبره بالکل هم بل دا دا دی چې زه دوی مورز مې د بیمارو ما پروتم او اوس مې وختي سترګه ورغلې و د کې افتخار زما لکه کور ولم ګوګوان دي هغه ویل کده بیمار دي نن نس او ته پته وجیرا او پته ما الله گواه دې مال کنن بوت دي خجی سبا جمعه لکه هم تقریبا 15 منټه په دې باندې خبر او شو بند بیا جی نو رنگ رالو چیرې دا مې نه سبا دې نو ماته افتخار وي رښتیا ویلې شرور نن زیارت ته نن د جمعې مبارک شپه ده نو بس بیا زما دې چار خي امين هغه برستن مې لړه کو پته ده او بیا مې خپل وایف ته ویلې ملتانم ګوګونه جوړه د سړی خو وې صحیح کنه دا خو بیا زموږ په کار او زموږ ته په اته کې موږ په دې وجه باندې کار نه کول موږ تاسو نه پلار باندې او الله مګه ډیسټرب دا سپیډ کې قران نه لمه نو هغه ماته چې ماته خپته ویلمو تا طبيعت نو خو نو ما ویل چې نه دې پاسو مزه کنه خدا دومره ضروری دی زنګ دا پروګرام الحمدلله خلک انتظار کوي خلک ګوري خلک کوري خپل مینوالو لپاره نو بیا چې په موټر سایکل مخ خبره کوي خو نو چې په یو ځرالم اغازه بندو چې په دویم سړک لاړم اغازه بندو په دریم په توپخانه باندې لاړم او اگے مت ځای ولی وې رستا بند زه مې یار زه دلته زما یره چې واپس لاړ شو بیا لاړم مالته چې جیل لاړم جیل لاړم بند جیل لار نه او چې ام بند کړه ایم بند کړی دا بس وړه دا دغه ولا په مخ کې موبایل راوخ کو مل تا ترين کوم چې توبه وباسه کنه لکه زله شو درلې ان انسان دې کنه خو بیا داسې سپیډ کې رالم الله په خیر او رسول په دې سپیډ کې چا زواله ومه نو ته اعلان کولو چې ضروري اعلان وره الله دې نکي الله دې نو الله دې تاسو خوشاله ساتي امين امين یو څو میسجز دي ماما ګوله غواړي چې پریګ نه دي نه ويم چې اوه خو دروغ نه ما مونږ ته وګورئ دروغ خصيص نه نقصان نه ډیر زیات خدین میسجونه دي او کوم ځای پورې ما ویلو عظمت علي سلام علیکم سر عظمت علي نادان یو او دروغ چې رښتیا کوي رښتیا کې نو سل دروغ به نور وای نو دروغ چې رښتیا کې او کنه دا ګوره بیا به سلو بیا یو پسلو کې بیا زره ورکوا پته لګي دروغ داسې او سپکسیز دی هیڅ ګټه نشته لکه مقروا دی ها نورګل پر دی وای چې زه کویت نه یم او روان یم روس راځم سوې چرته زی زه کویت نه یم کویت نه یم روان مطلب چرته روان دی پاکستان ته راځي چې سره وړي څو ورته یادو ماما چې کویت نه راځي سره وړي پلی دی وړي ګرم څوک چاته وای نه چې سره نه نه پلی راوړي کې 50 روپے پلی ځان روانه الله دې په خیر ورسي او نادیا دا سلامونه مامو سلام او مامو تم سلام زویل وی انشاء الله او مور مم سلام وای کی جی د مور خدا دې आवाज مور نه ده کې دې زما خوري او اسپته نه لګي وعلیکم السلام وعلیکم السلام او زشان شانی دی جی زشان السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د باجوړ نه میسج کړ د باجوړ ګلونه ډیر خسته زه دي واه باجوړ ته یو ورځ زوخه نو ورځ له بزو کنه شپې وکاو د نشپه سره اخو ډیر غړ شری سړی بدکاری کور ته ځاله نه ډیر تګړه خلک دی په کې ماشاءالله غټي اجری دي الته زنګ او بګرزو چکرې بو زنګ ملګری دی لالی شاه خجی لالی شاه باشا نو ډیر خبرګری ګوريو پروګرام نه بعد چې سبا راځي نو تمره قسمت بم چاته جی جی السلام علیکم لالا بار ته ما چې د جانان پلار شینو ماما ته د سټه په ورځ باندې ایونینګ کې ویرا چکر شي جی دربش ان شاء الله نو نن زور شم دا بشارت دی د جانان پلار و چې ورشم الګا دا نه دوه لیکلي دي کسان دوشول او یو بس راځم چې درې وشي الله دې ډېر خوشالیان راولي ور او السلام علیکم دا سلیمان خان وی ټیم برابر دی او السلام علیکم سر افتخار بھائی کیسے ہو ٹھیک ٹھاک سر میں شنو ماما کا اسپیشل فین جی تھینک یو سر اور اسپیشل سلام کرتا ہوں وعلیکم السلام دا فضل امین نادان دے ابو الحسن گورنمنٹ کالج چوکی ملو شو رہا تو ماما ته سلام وایا او شنو ماما په خیر اغلی اسف وی السلام علیکم سر افتخار کیسے ہو ظفر اقبال تاسو ډیر مننه کو جی خوشاله آباد اوسئ زو
یاره زه خو یم خرو او بم خورو او نو بس الله په امان ډیره مننه او ان شاء الله بیا به رښتیا خبرې کوو ان شاء الله دروغ به نه وایو ان شاء الله او دروغ نه توبه دغه نه ته ځانو ساتي